پورې د عمران خان په اشارو باندې به کار کو او په اسمبلی کې بل روز پارلیمنٹ کې تقریر خالی کورسو ته وکړو نو دته پته ولګېده چې زما څه حیثیت دی نو دا په دې لحاظ سره مه کوه کنه پکې با په دې لحاظ سره دې نن قوم ته وایي چې دا ملک آزادومه دا ملک دې چا نه آزادوي یو طرف ته خو وایي چې زه حکومت کوم ما سره اختیار نو اختیار بل چا سره چې بل چا سره نو خو ته دا درې نیم څلور کاله خو ته د چا غلام وې او نن هم د هغې خلکو مینت کوې چې تاسو نیوټرل مه پاتې کېږئ تاسو مالا ووټ راکړئ ما واپس په اقتدار کې راولی د دوی صدر دا م وویې چې دې عدم اعتماد نه پس دې حواس باخته شوی دی دې لیونې شوی دی او دا کم بیانات چې اوس ورکوي دې سره زمونږ سره تعلق نشته د دې په خپله جواب ورکوي نرونو داسې سړي سره چې هغه نه د قوم پروا کوي نه د عوامو پروا کوي نه د دې ملک پروا کوي نه زمونږ د خارجه پالیسي پروا کوي نه د دې ملک چې کوم مفادات دي د هغې پروا کوي او صرف خپل ذات سره هغه ځان تړلی دی چې زه واپس د دې کورسۍ ته راشم په دې کورسۍ راشم انشاءالله تعالی دا کورسۍ به دې بیا ونه ویني او د ده خلاف به انشاءالله تعالی داسې یو طریقه کېږي چې دې به بلکل نصف معبود شي دې نورو پارټو ته وایي چې دا کرپټ دي مه کوه که نه بچې مه کوه دی وایي چې دا نورې پارټۍ مشران چې دي دا کرپټ دي په 4 کاله کې خو د یو کیس د یو کاسیرې په هغوی باندې هغه ونه کړه د یو کاسیرې هغې ونه کړه څه کیس یې پرې جوړ نه کړی شو سزا ورته ونه شوه اوس خو د ده خلاف کیسونه دي د خیرات پیسې د بار ملکونو نه خیرات پیسې اخیستې دي او هغه په خپل ځان باندې خرڅ کړي دي دته چې کم بیروني ممالک مشرانو تحفې ورکړې وې هغه تحفې یې خرڅ کړې او پیسې یې جیب ته واچولې داسې سړی به د دې قوم څه خدمت وکړي زه اخر کې زه تاسو ټولو ته زما درخواست دی په دې سټیج چې څومره مشران ناست دي دا زموږ د ټولو د غیرت خبره ده دا د دې اشنغر د مشرانو کشرانو د غیرت خبره ده دا زموږ د عزت خبره ده دا زموږ د قربانو خبره ده او دې قربانو کې زموږ مشر حیات محمد خان شیرپور شهیدم د قوم دپاره یو عظیم قرباني ورکړې ده د علاقې د قوم دپاره عظیمه قرباني ورکړې ده نو موږ به انشاءالله تعالی ټول په دې ورځ 14 تاریخ باندې موږ به ټول ښه په
هغې سره جوش او جذبې سره روزو او دا الیکشن به کامیابو دا الیکشن زمونږ ټولو لپاره یو لوی مقصد لري زمونږ پارټۍ به جدای زمونږ نظریات به جدای خو دلته په دې وخت مونږه یو موقف دی او هغه موقف دا دی چې مونږه دا عمران خان د دې ځای نه وتښتو ډېره مهرباني ډېره شکریه ملګري لږ خاموشي